زما د عوامو ته دا یو چیلنج دی چې تاسو د ده په شیس کې ملاوټ راوویست جرم به درله زه در کوم. خو دې عوامو ته زه دا یوه خبره کوم چې پهچان د اصل او د نسل شیزو کې ځکه چې نن سبا په دې بازارونو کې د پنجاب پی راځي هغه له 100 روپۍ کم خرڅېږي. یا الله دوی په دې کاروبار کې برکت واچي. خدایا دا فضل مولا دود پروش او دغه شانتي حامد دود پروش او اوس پکې آیان دود پروش په نوم باندې په ناګومان کې ډېره لوی افتتاح شوی ناګومان د خلکو دپاره او څنګه چې د دوی خبره ده نو خدای همدغه شانتي په دې باندې قایم وساتي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپوی یم، کیمرامین دا سره یاسر خان دی. په ناګومان کې موجود یم او خاص ناګومان چوک او د ناګومان د خلکو دپاره یو ډېره لویه خوشخبري ده ځکه چې دا یو ډېر لوی پراجیکټ دی. دا د دوی خپل فارمونه دي خو هغه حامد ناظم دی د نستې. نو د نستې نه چې کوم دی نو دغه پی مختلفو ضلعو ته ځي. دغه شانتې فضل مولا دود پروش دی او اوس د آیان دود پروش په نوم باندې ملک شاپ چې کوم دی خاص د ناګومان په چوک کې چې دوی سره به تازه پی میلاویږي، ورسره به ماسته میلاویږي، ورسره دوی سره کوم میلاویږي، دوی سره شات هم میلاویږي او چې لا ګرم پی پکې دوی سټارټ کړي دا خو یو بېله خبره ده. نو دا د ناګومان د خلکو دپاره یو ډېره لویه د خوشحالۍ او د خوشخبرۍ خبره ده او دا ازمیښتلي خلک دي او دوی وایي چې 1 لاک روپۍ جرم چې چا ملاوټ په دې کې ثابت که نو داسې ډېر کم خلک دا خبره کوي او دوی وایي لږې وګټه خو تلې وګټه. نو د دوی دا پراجیکټ دا دی چې دا یو برانډ دی او دا برانډ مخکې بوتلو دپاره یقینا دا څومره خلک چې د ناګومان دلته کې راغلي دي او دغه آیان له دا حوصله افزایي کوي، هغې له دا داد ورکوي. نو انشاءالله د دوی دا کاروبار به همدغه شانتې روان وي. خپله پېژنګلو که زموږ د کتونکو سره او څه وایې دې دوکان والې سره؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم سید الله جان دی او دا زمونږ د ارور دی حضرت نوم دی د آیان دود پروش په نوم باندې دلته ناګومان کې یو دکان کولو کو د شب قدر په روډ باندې. خو زما د عوامو ته دا یو چیلنج دی چې تاسو د ده په شیس کې ملاوټ راوویست جرم به درله زه در کوم. خو دې عوامو ته زه دا یوه خبره کوم چې پهچان د اصل او د نسل شیزو کې ځکه چې نن سبا په دې بازارونو کې د پنجاب پی راځي هغه له 100 روپۍ کم خرڅېږي. دا ټول غریب عوام دي دی وایي دلته 10 روپۍ ګران دی هلته 100 روپۍ ارزان دي خو هغه د طبیع شی دی او دا د صحت دپاره سټ شی دی. انشاءالله زموږ نسته کې خپل فارمونه دي، زموږ د فارمونو نه زموږ د ارور پی نه راوړي بالکل خو اوریجنل پی ماسته کیر کوه پنیر فرش کریم چې څه شي ضرورت وي بالکل دې رور سره رابطه کولی شئ خو انشاءالله چې غلط شی به درته نه میلاویږي. ریټ چې څنګه 400 کې دی نو آیا سدیزه ریټ به لږ څه ګران وي که نه داسې؟ یاره انشاءالله چې ریټ څنګه په 400 کې دی نو د دې ځای به او د 400 به ریټ یو وي. لکه الان کې د 400 نه په دلته خرچه سیوا راځي خو دا موږ د عوامو دپاره دا یو پراجیکټ کولو کو چې یاره دی ته ښه شی دلته میلو شي. کنی زه درته یم چې نن سبا د پنجاب نه کم پی نه راځي هغه به تاسو ته 20-30 روپۍ ارزان میلاویږي خو لکه هغه شی چې کوم دی نو استعمالول موږ ته جایز نه ښکاري. نو دې عوامو ته زه دا یقین دهاني ورکوم چې تاسو ته به دلته اوریجنل شي ښه شي پی ورشي میلاویږي انشاءالله چې ملاوټ مو ثابت کو بالکل جرم مو په ما. صحیح. ښه ګرانو کتونکو دا یو خبره کومه چې د دوی یو شمېر شاخونه هغه کولو شوي دي په مختلفو ځایونو کې تازه پی دی چې تازه پی یوسي او بیا په هغه کې هغه پیرو هم دله ډېر کار کوي. هغې سره هم د یو ټیم 2 ټیمه دي پخواني خلکو به څه خوړل پیاز به یې خوړه ګوړه به یې خوړله خو ورسره به کور کې تازه پی و پی به یې څکل نو هغه زموږ نه ډېر تندرست و او دغه شانتې کورني غوړي چې کوم دی هغه هم دوی سره میلاویږي. نو دا اعزاز موږ ته حاصل دی چې چېرته هم دوی افتتاح کوي نو موږ له دا درناوي راکوي. زموږ ورته دعاګانې دي. دغه یو خبره هم ورته کړې ده چې ملاوټ نه په ملاوټ هغوی ډېر کلیر خبره کوي چې 1 لاک روپۍ جرم خو چا ملاوټ ثابت کړ او تر دې وخته پورې چا شکایت نه دی کړی. د دوی د پیو نه تر دې وخته پورې 400 کې دوی په دوکانونو باندې تر 10 بجو پورې رش وي. حضرت علي دوکان مخکې نه پیو کاروبار کوم وخت نه کوي؟ جی 2000 نه کو
2000 2000 د دې ځای سلیکشن هم څنګه وکړه دا ځای هم څنګه وکړه بس دا ځای مې خوښ شو دلته دوکانونه نو داسې او موږ وایو چې دې خلکو ته اسانتیا پیدا شي دې ځای کې نو دې د وجې څه ټیم نه به کلاوې څه ټیمه پورې سهار انشاءالله چې مونځ وکړو جمع مانځه نه وروسته د شپې 11 بجو پورې به دوکان کولوي صحیح ها ګرانو کتونکو یو بله اخمه خبره ته کومه دوی چې چېرته هم دوکان نیسي نو په سنټر کې نیسي کرۍ پې زیاته ورکوي خو چې خلکو ته او قام ته چې کومه ده نو هغه اسانه وي خوشحاله یې که نه ها مشره خوشحاله یې پیو والي سره چې دوکان دغه شو ها تاسو وایئ ډېر خوشحاله یو بس دا زموږ خپل دوکان دی بس دا مونږ کولو کو دې دپاره چې یاره ښه څیز ورته میلاوېږي ښه څیز ورته میلاوېږي بلکل په ګارنټۍ به میلاوېږي بل زمونږ د ترناور روډ باندې دوکان دی بل هلته هم دا دغه وال راغلي وو دا خلال فوډ وال راغلي وو او فیر ټسکل بلکل 0% دا یې پکې روح کو دا قسم پکې نو بلکل خو چیلنج سره بچی 1 لک روپۍ جرم دی خوشحاله یې چې بالکل او چې پې یو پې یو سې بیا به بار بار ځکه چې دا درته زه وایم چې څوک موړي زموږ په منظور کې چې کوم دوکان دی په هغې باندې دونه رش وي او ګرم پې به حضرت علي د څکلو دپاره به پې دغه کوي ګرم پې به میلاوېږي ځلوبې مینچي هر څه به ورسره وي انشاءالله صحیح بیا وایم چې د ناګومان د خلکو دپاره دا یو ډېره لویه خوشخبري ده کم خلک چې شب قدر ته ځي ماسخوتن چې کوم دی د پېښور نه راځي کور ته پی ځان سره وړي نو په هغوی دپاره خو ډېره اسانه ده هغوی ورته لار کې ودرېدی شي او مخې ته ورته ښه کولو ځای دی نو دا دومره خلکه دا حضرت علي ستا درناوي له راغلي دي او چې څنګه هغه برانډ دی او کار روان دی چې هغه شانتې روان دي شکریا ادا کوم او باقاعده ختم القرآن پکې وشو علما راغلي وو طالبان راغلي وو او د هغې نه چې کوم دی نو سټارټ واغشته او دا د دوی د ټولو دوکانونو دغه شانتې آغاز دی چې د الله د نوم نه شروع کوي زموږ وله دعا ده او دې سره یو شمېر خلکه په روزګار شي زه په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یم چې دا دوکانونه څومره زیاتېږي نو دا دوکان په یو کس باندې نه چلېږي څوک یې وله روړي او څوک یې دلته ګوتو کې اچوي او څوک چې کوم دی نو ګوتې تړي نو مختلف دغه چې کوم دی نو هغه دې کې لګیا وي نو پر دوکان کې د 15 شپږ چې کوم دی نو دا مزدوران کار کوي نو زه د دوی خامد ته او دغه شانتې فضل مولا ته حضرت علي ته او دې ټولو ته چې کوم دی په دې خراج تحسین پیش کوم ډېره مننه خوشحاله